نن تاسو چې منظور پښتين افغانستان ته دلاړ شي او هغه د را ایجنټ ته په عمران خان باندې هم تاسو الزامونه لګولې دي خو څه ثبوت نشته درته که منظور پښتين هم تاسو مطلب الزام ولګو څه ثبوت شته ما سره دی هر څه چې زه کومه خبره کوم زه بغیر ثبوت نه کوم زه چې کومه خبره کوم هغه یو سالډ ریزن سره زه خبره کوم او دې وخت منظور پښتين چې کوم دی عمران خان خبره خو پرې دی خپله خبره ده منظور پښتين چې کوم دی هغه چې کوم دا اوس خبره کوي دې وخت په پاټا کې خو ظاهر یو جنگ لګیا دی او په دې کې د پاکستان مخالف انټيليجنس ایجنسی خپل کردار ادا کوي لګیا دی رو په کې ډېر ځات اکټیو دی د افغانستان انټيليجنس ایجنسی په کې ډېر اکټیو ده او هغه همیشه نه د ناراواله ده چې پاکستان او د پاټا او د پښتون علاقې او د افغانستان پښتون علاقې چې بلیوزې شي دا ور محمود اچکزی د ذمہواری ادا کوله نن سبا منظور پښتين دغه ایجنډا اخیسته ده او ما ته خو ډېر خلکو دا خبره کړې ده چې موږ ته پښتون کې ما خو رابطې دي د خلکو سره هغې دا ویلي چې منظور پښتين د را سره ملاقاتونه هم شوي دي او را ملاقاتونه نه بعد دا ایجنډا اخیستې ده مسلې چې دي هغه په پټه کې شته دي او چې چېرته جنګ وي هلته مسلې ضرور وي او پاکستان ته چې کومې خطرې دي دې وخت د مختلف انټيليجنس ایجنسو طرف نه هغه کې پاکستان فوج هلته موجودګي هم ضروري ده خو ما ته تکلیف احساس شته چې په چیک پوسټونه کم تکلیف وي هغې خو زه ډېره غټه مخالفه یم فاټا کې چې نه کوم بعض اوقات شیلینګ چې کوم شي باقي سیویلینز مړه شي هغې سره موږ هم اختلاف لرو موږ هم په دې باندې زیات احتجاج کوو موږ هر څه کې د اواز اوچت کړی دی خو خبره د هغه ده چې کله دا خبره کوي چې پاکستان پرېږده او افغانستان ته لاړ شه نو دا خبرې کې دا د را ایجنډا ده د پاکستان نن په پاکستان کې آرمي چې کومه ده هغه سړکونه هم جوړوي لګیا دي کالجونه هم جوړوي لګیا دی هلته کرکټ میچ هم ویې کړلو او نن لکه دوی اصل خپل حقوق غواړي دوی چې کوم حقوق غواړي چې کوم خلک اغوا شوي دي هغه په عدالتونو کې پیش کول چې څوک چې چا میسنګ پرسنز چې کوم دي هغه عدالتونو کې پیش کول د ما ډیمانډ هم دی د ټولو ډیمانډ دی خو خبره دغه ده چې په دې کې چې کوم نن پاکستان کې خبره لګیا ده چې فاټا ته به بېله صوبې حیثیت ورکول دي یا فاټا ضم کول دي په خیبر پښتونخوا کې نن په پاکستان کې موږ په دې باندې موومنټ کوو لګیا یو بل منظور پښتين د نقیب الله محسود په خبرې باندې دا خبره شروع کړې ده نقیب الله محسود چې کوم قتل شوی دی په هغه باندې ټول پاکستاني قوم چې کوم دی د راو انوار خلاف ولاړ دی راو انوار پټ شوی هم و ګرفتار یې هم کړلو چیف جسټس په دې باندې اکشن واخیستلو او چې څوک وي کم پښتون وي چې څه د سره ظلم کېږي په هغې کې ټول پښتانه وزیر آیا موږ ټول پښتانه د هغه مخالف یو موږ خپل حق غواړو پاکستان کې خو دا چې کومه ایجنډا ده چې دا وایي چې افغانستان ته به لاړ شو نو افغانستان پښتانه په کم عذاب کې بیا موږ ته پته شته چې هلته کم قسمه ذلت زندګي تېروي دوی خپل خلک چې دي ټولې پیسې وخوړلې او دوی د روټۍ هم درک نه لګي د افغانستان د پښتنو نو دا کومه خبره کوي لکه چې کوم ځوانان د سره راپاڅېدلي دي په انتها زیاتي په ټوله کې پکې بلوچستان فاټا ټوله د سره راپاڅېدلې ده په 8 تاریخ جلسه هم د پېښور کې یو تاریخي جلسه به وي په دې اړه ستاسو څه نظر دی ګورئ پښتانه چې کوم دي خپل حقوق غواړي خو دا چې کومه ایجنډا ده منظور پښتين چې کومه ایجنډا ده هغه ایجنډا د را ایجنډا ده دا وایي چې افغانستان ډېر ښه ملک دی پښتانه د افغانستان ته لاړ شي او زه به دا ورله ووایم چې افغانستان او د پاکستان پښتانه په ثقافت کې او په ژبې کې او په روایات کې ډېر فرق دی دوی دا وایي چې زموږ د 5 مطالبات چې کومې دي دا ومنلی شي موږ نه د را سره ملاو یو نه ملاویږو نه د افغانستان ته ځو موږ محب وطن شهري یو د پاکستان او دوی چې کومې 5 مطالبات یې چې دا د په فوري توګه ومنلی شي دا د موږ حق دی دا کومې چې مطالبات دی پښتني حقوق خبره ده دا حقوق خو زه هم غواړم موږ ټول پښتانه غواړو موږ په اسمبلی کې اواز اچوو موږ په سړکونو باندې خبره کړې ده زه په FCR کې خپله نیولې شوې یم زه ګرفتاره شوې یم په جمرود کې په خیبر ایجنسۍ کې چې ما احتجاج کړی خو داسې دا شیونه چې دي دا موږ هم بدلولو دپاره موږ لګیا یو او موږ په دې په چیک پوسټونو باندې د ښځې تلاشي وي که هغه د شلینګ کې د سیویلینز مرګونه وي چې غلطۍ سره ولګي که هغه چې کوم د میسنګ پرسنز خبره ده د ټولې چې په عدالتونو کې پیش شي د ټول ډیمانډونه د ما هم دي د ټولې پښتانه دي 8 تاریخ جلسې په اړه څه نظر دی پېښور کې ګورئ زه دا وایم چې د کوم سړی چې دا وایي چې د منظور پښتون چې کوم دا خبره کوي چې مطلب افغانستان ډېر ښه ملک دی او افغانستان بار بار خبره کوي ما خو دا هغه دی چې دا جلسې به موږ خپلې هم کوو دغه تر اوسه پورې د افغانستان خبره نه ده کړې دی صرف حقوق غواړي موږ دا خبره کوو که نه پاکستان کې خلکو پښتنو الریډي ډېر زیات تکلیف تېر کړی دی دا نوې سلسله اوس شروع کوي د تکلیفونو دا نوې یوه سلسله ده شروع کړې ده اوس په پاکستان کې کرکټ کالجونه هم جوړېږي لګیا دي پاکستان آرمي قبایلیانو دپاره کرکټ کالجز هم جوړ کړل کرکټ ټورنمنټ یې مطلب سړکونه ولا جوړوي لګیا دي
نو د مقصد دی چې مطلب دا بیا په در شي او دا مسئله اوس په نقیب الله محسود باندې چیف جسټس چې اکشن اخیستی سخت ټول پاکستاني قوم سره ولاړ دی. نو دا د سړي ایجنډا څه ده؟ لکه مونږ خو دا وایو چې مونږ د حقوق غواړو خو په طریقې سره غواړو. دا چې کوم قسمه بغاوت جوړوي چې پاکستان فوج خلاف بغاوت وکړه، پاکستان حکومت خلاف بغاوت وکړه، دا بغاوت چې کوم دی که نه دا مرګونو ته برابر دا خو نه د بغاوت اعلان کړی دی او دا صرف مطلب حقوق غواړي پنځه مطالبات چې مونږ دا پنځه مطالبات ومنل شي. نه دا ویلي دي چې پاکستان فوج ډېر ظلم کوي، پاکستان فوج خلاف مونږ اوچتېږو، لاسونه بچو ورسره. دا خبره دا فضول خبره ده کړې دي او دا خبره چې کومې دي د پاکستان د روا ایجنټانو خبره ده کوي لګیا دي، د افغانستان د انټيليجنس ایجنسي خبره کوي لګیا دي او د مونږ قبایل چې مونږ خپل ساتو، مونږ قبایل حقوق ته پر مونږ خپل کافي یو، قبایل حقوق ته پر ځ خپلم جلات لیم یوزل بیا بم خبره کو په سړکونو باندې خو دا چې خبره ده کوي چې لاسونه واچوي د فوج سره او ریاست سره لاسونه واچوي، دا خبره چې کوم دی دا بکواس دی. وایي چې 70,000 پښتانه مړه شوي دي تر اوسه پر بجنګ کې 32,000 اغوا دي، 13 واقع دي چې کوم دي دا مطلب تللي دي نور ځایونو ته. تاسو مطلب څه نظر لرئ چې کوم دغه 70,000 خلک مړه شوي دي دغه حساب کتاب دوی غواړي مطلب وایي چې مطلب دا ولې مړه شوي دي بې ګناه وي، نو تاسو په دې اړه څه نظر؟ دا خو دا وایي چې مطلب موږ د دې حساب غواړو. خبره دا ده که نه چې دا خو ځکه پرېږدي چې دا خو د چې کومه ایجنډا ده بله ده په دې دا چې کوم پاکستان ته اوس خطرات کې چې کوم جنګ لګیا دی، دهشتګردۍ خلاف جنګ د ټوله دنیا دهشتګردۍ خلاف جنګ په پاکستان په فاټا کې لګیا دی. دلته د جنګ کې داسې واقعات وشي، د جنګ کې په ټوله دنیا کې داسې واقعات وشي او هغې کې پاکستان فوجیان هم مړه شوي دي، پاکستان جرنیلان هم پکې مړه شوي دي، روزانه په قنوعي باندې اټکونه کېږي، هلته فوجیان مړه شي. نو په دې کې سیویلینز هم مړه شوي دي، په فوجیان پکې مړېږي لګیا دي، ځکه چې پاکستان دشمن ملکونه چې کوم دي هغه د پاکستان خلاف سرګرم دي. نو په دې حالات کې مونږ دا وایو چې پاکستان ریاست کې نن دا خبره لګیا ده چې پاکستان فاټا د 11 صوبه جوړه شي یا دا زم شي. نو نن خو یو حل طرف ته مونږ روان یو، مونږ خو یو تکلیف نه بهر وتلو د آی ډي پیز طرف نه تکلیف نه بهر وتلو. دوی د پنجاب پر رنګ حقوق غواړي چې کوم حقوق پنجاب ته ملاويږي دا خبره زه کوم خو زه دا خبره نه کوم چې پاکستاني فوج سره به مونږ لاسونه واچو. زه دا خبره دوی دا وایي چې مونږ لاسونه نه چوم، موږ خپل حساب غواړو د قتل شوو حساب. ما د انټرویو اورېدلې ده، انټرویو کې دا ویلي چې خلک بلاسونه واچوي د پاکستان فوج سره او د ریاست سره. ما خپله دا اورېدلې ده انټرویو. او بله خبره دا ده چې مونږ خپل حقوق غواړو، پاکستان کې به فاټا یوه بېله صوبه وي، لا به فاټا چې کومه ده زم به شي په خیبر پښتونخوا کې، مونږ یو سټیټس سره. او بل افغانستان خلک چې دي که نه د مونږ نه ډېر بل قسمه دي، هغې ژبه بل قسمه ده. افغانستان خلک ډېر احسان فراموش او بې وفا خلک هم دي. زمونږ پښتانه چې کوم دي که نه زمونږ پښتانه د دې سره چلېدی هم نه شي. زمونږ پښتانه ډېر نرم مزاج خلک یا د پنجاب سره چلېدی شي، د خیبر پښتونخوا سره چلېدی شي. خو د افغانستان خو داسې سخت مزاجي خلک دي چې وچې یعنې یو ځل چې یو ملګری ورته راغلی و قطر نه ملاودو ته، نو افغانۍ چې دی قتل کړلو د پیسو په سر. داسې خلکو ته منظور پښتین دا خلکو ته وایي چې تاسو پاکستان نه بیل شئ او هلته لاړ شئ. افغانستان کې چې په پښتانۍ کې مصیبتونه او تکلیفونه او عذابونه دي هغه